نو په دغه ځای کې د جومات په حدودو کې به ملایکې او فرشتې راکوزېږي ځکه دا د الله جل شانه کور دی په دغه ځای کې به فرشتې ګرځېدلې دي چې په کوم ځای باندې لګیایي او ډانسونه او ګډاګانې کې څومره چې هم غیرتي او په دین مین پښتانه ما ګوري نو زنده‌باد پښتنو الحمدلله ثم الحمدلله ستاسو په سپورټ او د سوشل میډیا په ذریعه باندې هغه چې پرون کوم ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوی وه نو هغوی ته الحمدلله سافټویر اپډیټ شو او په هغوی باندې FIR هم وشو اول خو دا ملګرو د افسوس مقام دا دی چې کله دا ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوه دغه چې کوم کسان دغه کوم مخلوق ګډېږي نو هغوی ویډیو راغله په سوشل میډیا باندې چیرې دا کوم جومات دی نو په دې ویډیو کې زومینګ شوی دی او دا جومات رانږدې شوی دی او وایي موږ مسلمانان یو کمنټس کې را سره لږ شریک کوي چې آیا اول خو دا دوی چې کوم کار کوي دا د مسلمانۍ کار دی الله جل شانه دې په خپل رحم وکړي ځکه چې شاه ولی الله ورور هغه هم د دې خلکو نه خو الحمدلله الله پاک په دین او په اسلام کې قبول کو نن د تبلیغ کار کوي منم چې د دوی مجبوریانې دي خو اول دا د اسلام کار د سره دی نه چې ته ډانسونه او ګډاګانې کې بل زومینګ په هغه ویډیو کې د سره نه دی شوی دا ته چې په کوم ځای کې ډانس کې که نه او ګډاګانې کې نو چې کله په دغه ځای کې د جمعې لمونځ وي او ګڼئ نو په دقه صحن کې خلک به ودرېږي بیا راته د چې کوم کسان ولاړ دي نو هغوی د جومات برجو ته ډډې وهلي دي بیا د افسوس مقام دا دی چې په هغه حجره کې هم ویډیو وشوه او هغه کسانو دا خبره وکړه چېرې دا خو حجره او جومات یو ځای کې دی او دا د حجرې صحن دی او دلته کې ماپي وغوښته خو ماپي هم په داسې طریقه باندې وغوښته چې هغه ماپي نه وه دا یاد لرئ ګورئ ها دا پیغام لازمي مخکې د ټولو پښتنو سره شیر کوي الله جل شانه چې کوم پکړ دی که نه نو ګورئ هغه ډېر سخت ترین وي ښه د کم وخت نه دغه جومات او دا حجره یو ځای جوړ شوي دي اول د حجرې د روایاتو چل یاد کوي چې حجره اوس یو دام را سره کمنټس کې شریک کوي چې آیا هغه حجرې اوس پاتې دي چې پښتانه مشران به پکې ماسخوتن کې راغونډ شو او کشران به ورته ناست و کشرانو به ترې زده کړې کولې هغه حجرې نشته هغه حجرې ختمې شوي دي نو دا حجره او جومات یو ځای جوړ شوي دي په دقه حجره کې به نور هم دغه هلکان دي ګپونه به لګوي قسمه قسم الفاظ به پکې راځي نو آیا دا جایز دی دغه جومات سره په خوا کې په دغه حجره کې بیا که دا حجره هغې مشرانو د دې دپاره جوړ کړي چې یاره مونږ پکې جرګې وکړو مونږ مشران پکې راغونډه وکړو په هغې کې د علاقې د کلي دپاره د خیر ښېګړې خبرې وکړو نو بیا پکې دا چې کوم کار دی هغه مشران چې هغوی په دې سوچ دغه حجره جوړه کړې ده نو بیا دغه مشران زه منم نه چې دې مشرانو اجازت ورکړی چې راشئ تاسو د دې جومات مخې ته دغلته کې دغه مخلوق وګډوئ نو د الله جل شانه چې کوم پکړ دی که نه الله د یو انسان سره د اویاو میندو عمره مینه کوي الله په قلار قلار په قلار قلار په قلار قلار نن به پوه شي سبا به پوه شي الله پاک ټولې دنیا ته په 20 منټه او په نیمه ګنټه کې وښودی چې په دغه ځای کې یو جومات دی او په دغه ځای کې یو حجره ده او د هغه جومات بې حرمتي روانه ده نو الله پاک په هغه خپل پکړ کې راونیولې خو علاقې هم دله بدنامه کړه حجرې هم بدنامه کړه او ستاسو هغه پښتونولي هم بدنامه کړه او د هغې باوجود هم پکار دی چې تاسو داسې ماپي غوښتې وې چې دا هم نه وې ویلې چې یاره دا د خلک ویورشپ دپاره لګیا دي او د کمنټس دپاره لګیا دي که چېرې دا خلک په تاسو باندې ریاکشن نه وی کړی نو په تاسو FIR نه کېدی که چېرې تاسو باندې دا سوشل میډیا نه وی راوچته شوی نو تاسو به بیا هم کولی دا کردار ځکه چې په دغه شپه باندې به د څه ټیمه پورې د حالات تیر شوي مړه او دغه جمعې مبارک دغه جومات په دې کې به خامخا د جمعې په ورځ اشکرې ګرځولی کېږي مړه نو جب ته 20 میله رفتاري 10 روپۍ په دغه کې نه ورچې په هغه اشکرې کې چېرې د جومات په خدمت باندې راشي او په دغه شپه باندې به دوی څومره پیسې دغه جومات مخې ته شیندلي نو په دغه ځای کې دغه جومات په حدودو کې به ملایکې او فرشتې راکوزېږي ځکه دا د الله جل شانه کور دی په دغه ځای کې به فرشتې ګرځېدلې دي چې په کوم ځای باندې لګیایي او ډانسونه او ګډاګانې کې نو الله دې رحم وکړي په موږ باندې خسرو په ناروام کړې ده او که د سوشل میډیا په ذریعه باندې چې تاسو وایئ چېرې په سوشل میډیا دا خبر راوچته شوه او موږ به معافي وغواړو نو ګورئ دې باندې تاسو ګناهګارېږئ دړه نه توبه وباسئ په صدق سره توبه وباسئ چې ربه زموږ نه ډېره عظیمه غلطي شوې ده ځکه په دې باندې به موږ ډېر کسان په محفلونو کې کینی او خبرې به کې په هغه کلي کې به خلک کینی چې مړه دا سوشل میډیا والا دا چل کوي او دا چل کوي دې کې څه دي او دا خو حجره هم ده نو حجره روایات ګوره ما رسې مخکې مې یو شعر شریک کړی چې وایي زه پښتانه روایات ټول پیژنم
اجرې ته ځم او په جومات مین یم. ګوره دوه ځایونه دي که نه، اجرې ته ځم په جومات مین یم. نو اجرې ته هم که ته ځې که نه نو د اجرې هم ځان له روایات دي. د اجرې دا روایات نه دي چې ته دې پکې اجړاګان ګډې. د اجرې هغه روایات دي چې مشران پکې کینی درنې خوږې خبرې وکړي او کشران ته زده کړه وکړي. دا د جمعې دا د اجرې روایات دي. د اجرې په روایاتو ځان پوهه کوي. نو دغه کلي علاقې چې کوم مشران دي نو موږ ورته عاجزانه ریکویسټ کوو که په دغه اجره کې هلکان کینی او داسې ماحول یې جوړ کړی چې هغه ماحول د کتلو نه هغه د اورېدلو نه نو دا د الله جل شانه پکړو تاسو له یو سبق درکو. نو مهرباني وکئ چې بیا دپاره داسې قسم کردار مه کوئ. او زنده‌باد هغه ټولو پښتنو ته زه په دوه لاسه باندې سلام کوم چې دا اواز یې مخ په وړاندې باندې بوتلو. الله دې موږ له هم اجر راکړي چېرې موږ دا اواز تاسو ته در ورسو. او انشاءالله ولذي چې د نن نه بعد به په دغه ځای کې غلط کار نه کېږي او په صدق سره د دې ټولو پښتنو نه معافي اول د الله نه وغواړئ بیا د پښتنو نه وغواړئ. دا مه وایئ چېرې دې کې څه شو دا خو دلته کې اجره هم ده او جومات هم دی او دا خو د اجرې صحن دی. دا الفاظ مه راوړئ ظالمانو، د دین نه پې خارجېږئ. غلط کار هم کړی دی. دا پښتانه چې دا پرون نه غوسه دي دا لیوني نه دي، مازغې نه دي خراب چې لګیا دي. نه د دوی دا ځایونه کار کوي، دوی ته پته ده چې دا کار غلط دی. د جومات مخې ته ته ډانسونه او ګډاګانې کې او شرابونه به هم څکلي چرسونه به هم څکلي. ځکه دې محفلونو ته خو وروره بیا دوی په ځان نه پوهېږي، مختلف قسم کردار کوي. دغه مخلوق ته موږ وایو چې بس ته د توبې را دروازې چې کومې دي که نه دا کولاو دي. شاه ولی الله ته الله جل شانه هدایت نصیب کو، تاسو ته به هم نصیب کي. دا چې کوم کار کوئ دا د دین نه مکمل خلاف دی. الله دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. پښتنو دا پیغام د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې د ټولو پښتنو د چاړه ته چې تکلیف رسېدلی و چې هغوی خوشحاله شي چې الحمدلله زموږ دغه چې کوم کردار دی د دین دپاره مو کو، د پښتونولۍ دپاره مو کو، الحمدلله هغه په کار باندې راغلی. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.